बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन د सलोरम चैप्टर एक्सरसाइज दे पाए कि अवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दी अवल ने क्वेश्चन दे ची एंटी क्लॉकवाइज टार्क मुंग साखलो नो एंटी क्लॉकवाइज टार्क मुंग पॉजिटिव अखलो बी दोम दे a door requires a minimum torque of 80 newton meter in order to open it. What is the minimum distance of the handle from the hinges if the door is to be pulled with a force at the handle not greater than 100 न्यूटन। यो दरवाज़ा چې مونږ کولاو نو هغې له 80 نیوټن میټر ټارک پکار دی. مونږ چې په 100 نیوټن فورس ولګو نو د دې د مومنت آرم څومره پکار دی، هینډل چې د دې فاصله څومره پکار ده. نو ګورئ ټارک یې مونږ له راکړی دی، فورس یې مونږ له راکړی دی او ډسټنس معلومول دي. نو فورس او ډسټنس چې مونږ ضرب کړو ټارک ته راځي. نو ډسټنس چې مونږ معلومو نو فورس به خوا واړو نو ټارک به په فورس باندې ډیوایډ کړو، مونږ سره به ډسټنس راشي. ټارک 80 دی او فورس 100 دی نو 0.8 میټر د فاصله مونږ سره راغله، انسر ریډي شو. دوه ماشومان وایي په ډانډي چغ باندې ناست دي او دا ډانډي چغ چې دی نو دا بیلنسډ دی، سیسا بیلنسډ دا مطلب په دې کې ټارک نشته. نو که یو ماشوم دننه طرف ته راشي پایوټ طرف ته نو د هغې سایډ سره به چل کېږي، نو چې دا بیلنس او دی دننه طرف ته راغی د پایوټ طرف ته نو د مومنت آرم کم شو. چې د مومنت آرم کم شو نو د هغه بل طرف والا کس به ټارک پروډیوس کړي، دی به په بره باندې لاړ شي، نو دی به ای انسر شو. باډي ان ایکویلیبریم مسټ ناٹ بی، یو باډي چې په ایکویلیبریم کې دی نو دی په ریسټ هم کېدی شي، مووینګ هم کېدی شي، چې په یونیفارم ویلاسټي دی روان وي لکه پیراشوټ والا نو دی بیا هم په ایکویلیبریم دی، روټیټینګ هم کېدی شي. پنکه چې ده دا په کانسټنټ انګولر ویلاسټي سره چورډي نو دا په ایکویلیبریم کې ده، خو اکسلریټینګ نشي کېدی. اکسلریشن چې په یو شیز کې نو دا په ایکویلیبریم کې نه، نو انسر موږ سره ډي شو. پنځم کې موږ ته وایي چې a torque in uniformly rotating fan having blade of length 0.5 meter. څنګه چې موږ دا بره خبره وکړه چې یو پنکه ده هغه یونیفارملی چوري نو په ده کې به ټارک نه وي. نو په دې پنځم نمبر جواب موږ سره څه شو 0 نیوټن میټر. یونیفارملی چې یو شیز چوري نو ده کې ټارک نشته. A force of 100 Newton is applied perpendicularly at 0.5 to 10 nut of the wheel of a bus. The torque acting on it is نو فورس او ډسټنس یې مونږ له راکړي او ټارک معلوم کړي. دا دواړه چې مونږ ضرب کړو دی نه مونږ سره ټارک راشي، ټارک مونږ سره شو 50 نیوټن میټر. د شارټیسټ ډسټنس بټوین ټو کپل فورس، د کپل فورسز په منځ کې شارټیسټ ډسټنس د کپل آرم وایي بي نمبر. A girl pushes to open a door perpendicularly with a force of 25 Newton at 0.6 meter from the hinge. The torque is دا بیا فورس او دغه مونږ له راکړي ډسټنس او مونږ له ټارک معلومول دي. 25 او 0.6 کې چې مونږ دواړه ضرب کړو نه راشي 15 نیوټن میټر. او نهم نمبر کې مونږ ته وایي چې ایکس او واي کمپوننټ به د فورس ایکس او واي کمپوننټ به کله یو شان دي چې دا فورس په کوم انګل وي. نو د ایکس کمپوننټ چې مونږ معلومو هغه د اف کاس تیټا برابر دی، واي د اف ساین تیټا برابر دی. نو فورس خو د دواړو کې سیم دی، نو مونږ به داسې تیټا معلومو چې د هغې دپاره کاز او ساین یو شان دي، نو هغه انګل 45 ډګري دی. 45 ډګري دپاره کاز او ساین یو شان دي، نو په 45 ډګري انګل باندې به د فورس ایکس او واي کمپوننټ سیم وي. سنټر اف ماس از ډفرنٹ فرام سنټر اف ګریویټي وین وی هیو نان یونیفارم. وایي کله چې مونږ سره نان یونیفارم شیپ وي نو سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي د یو بل نه مختلف وي، نو دا خبره ټیک نه ده. دویم ماس اف د ابجکټ وایي نان یونیفارم وي نو سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي دا به یو مختلف وي، نو دا خبره هم ټیک نه ده. بس دا سی نمبر خبره چې ده نو دا ټیک ده. سنټر اف ګریویټي چې ده هغه په ګریویټیشنل فورس ډیپینډ کوي، نو چې ګریویټیشنل فورس نان یونیفارم شي نو سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي کې به فرق راځي، نو سی نمبر موږ سره انسر شو. دا اوس کانسپچوال کوېسچنز دي، د دې به زه په تاسو ته په ډسکرپشن کې ریټن پرووایډ کړم او دلته کې به صرف مونږ ایکسپلین کو. اولنی کې مونږ ته وایي چې ریکټینګولر کمپوننټ د یو ویکټر هغه د دې نه ګریټر کېدی شي که نه شي. نو ریکټینګولر کمپوننټ چې دي که نه هغه چې مونږ معلومو نو د هغې د معلومولو دپاره فارمولې څه ده هغه مونږ سره برابر دي. لکه دا مونږ سره فرض کې یو ویکټر دی که نه اف، د دې ریکټینګولر کمپوننټ یو دا دی
دا اف ایکس دی او یو دا دی اف وای دی. ټیک شو. نو اف ایکس چې دی هغه برابر دی د اف کاس تیټا او اف وای برابر دی د اف ساین تیټا. نو د کاس تیټا او د ساین تیټا ویلیو د 1 همیشه به یا به 1 وي او یا به د 1 نه کمي. نو چې د 1 نه کمي انسته د فورس سره ضرب کړي نو هغه به د دې فورس نه کم ریزلټ موږ له راکوي. نو ریکټینګولر کمپوننټس چې دي دا د فورس نه زیات نشي کېدی، یا دا یو شان کېدی شي او یا به کم کېدلی شي، خو یو شان هم اکثر نه کېږي خو زیاتر کم یې. ایکسپلین وای ډور هینډلز آر ناٹ پوټ نیر هینجز. وایي د دروازې هینډلې د هینجز سره ولې خوا کې نه لګي. لکه فرض که موږ سره دا دروازه ده دا دغه دی هینج دی که نه هغه قبضې لګېدلې دي. نو دې کې دې ځای کې چې موږ هینډل ولګو نو دروازه کولول به موږ ته ګران وي. ولې؟ ځکه چې دا خو موږ ټارک پروډیوس کوو، دا دروازه چې موږ کولاوه نو موږ ټارک پروډیوس کوو. نو ټارک دپاره دوه څیزونه، یو فورس او یو مومنټ آرم. نو فورس خو موږ چې څونه لګو هغومره لګو، خو چې هینډل موږ څومره لرې کوو د هینجز نه نو هغومره ډسټنس لرې زیاتېږي، او چې ډسټنس زیات شي نو ټارک په اسانه پروډیوس کېږي. نو په دې وجه موږ هینډل یې د هینجز نه لرې لګو چې مومنټ آرم زیات شي او ټارک په اسانه پرووایډ شي. دریم نمبر سوال موږ ته وایي کین ا سمال فورس ایور ایگزرټ ا ګریټر ټارک دین ا لارجر فورس. نو دا دغه واله خبره چې موږ وکړه همدغه شان خبره ده. وایي وړوکی فورس چې دی هغه د لارج فورس نه زیات ټارک لګولی شي که نه شي. نو ټارک په دوو شیزونو باندې ډیپینډ کوي. دا فرض که موږ سره یو شیز دی نو دا د دې ایکسس دی، د دې نه دی چاپېره جوړي. دلته کې موږ 5 نیوټن فورس ولګو او دا موږ ولګو په 5 میټر فاصله باندې. نو دا د دې په ځای اوس موږ داسې وکړو چې دلته کې موږ 4 نیوټن فورس ولګو. ټیک شو. خو دا موږ په 10 میټر فاصله باندې ولګو. نو ګوره د 5 نیوټن چې ټارک پروډیوس کو نو هغه 5 ملټیپلایډ بای 5 از ایکوال ټو 25 نیوټن میټر پروډیوس کو. او د 4 نیوټن چې دی نو د څونه د 40 نیوټن 4 ملټیپلایډ بای 10 د 40 نیوټن میټر ټارک پروډیوس کو. نو دا فورس وړوکی و او ټارک یې غټ پروډیوس کو. نو ټارک چې دی هغه په مومنټ آرم باندې هم ډیپینډ کوي. نو وړوکی فورس چې دی هغه هم غټ ټارک پروډیوس کولی شي که فرض که مومنټ آرم موږ ورله زیات ورکو. Why is it better to use a long spanner rather than a short one to loosen a rusty nut؟ دې کې بیا د مومنټ آرم خبر راغلی. وایي موږ یو سپینر یو رینچ استعمالو او یو ډبری پې کولاوه. نو وایي موږ اوږد هینډل استعمالو خو لنډ هینډل چې دی نو هغه نه استعمالو. نو دا په دې وجه چې دلته کې ته فورس لګی نو د دې ځای نه واله دې ځای پورې دا مومنټ آرم شو. نو چې مومنټ آرم زیات شي په اوږد سپینر کې نو ټارک په اسانه پروډیوس شي، ډبری په اسانه کولاو شي. بل موږ ته وایي the gravitational force acting on a satellite is always directed towards the center of the earth. Does this force exert torque on satellite؟ سټلایټ باندې ګریویټیشنل فورس لګي که نو دا ځمکه ده، د ځمکې نه چاپېره دا سټلایټ چوړي. نو ځمکه چې ده دا په دې باندې ګریویټیشنل فورس لګوي. نو وایي دا فورس خو لګي خو دا په دې سټلایټ ټارک پروډیوس کوي که نه. نو ګورئ دا سټلایټ چې دی که نه د دې بالکل په منځ باندې دا ګریویټیشنل فورس لګي. نو چې د دې ایکسس اف روټیشن دا دی او فورس پې د دې پیرلل لګي. نو په دې وجه باندې مومنټ آرم زیرو دی او ټارک چې دی نو هغه د ځمکې د ګریویټیشنل فورس نه پروډیوس کوي. فرض که دا دې ځای کې لګېدی نو بیا به مومنټ آرم موږ سره یو ویلیو لرله او ټارک په دې باندې راتلو. شپږم نمبر کې موږ ته وایي که موږ سره داسې سچویشنز کېدلی شي چې نیټ فورس په یو شیز باندې زیرو وي خو بیا هم دی په ایکویلیبریم کې نه یو دوه اګزامپل یې ورکوي. نو بالکل داسې کېدلی شي ځکه چې د ایکویلیبریم دپاره دوه کنډیشنز دي. اولنی دا دی چې نیټ فورس په پې زیرو وي، دویم دا دی چې نیټ ټارک په پې زیرو وي. نو ما تاسو ته په دې سبق کې هم ویلي وو دا فرض کې یو پین دی او 5 نیوټن فورس په ده د دې طرف نه لګي او 5 نیوټن فورس په ده د دې طرف نه لګي. نو ګورئ نیټ فورس خو زیرو دی خو دا بیا هم چوړي روټیشن کې دی. نو داسې کېدلی شي. دا یې د دې پین د اولنی مثال شو. سټیرنګ چې موږ چوړو که نه نو هغه یو فورس بره لګي بل فورس ښکته لګي او سیم وي، خو د هغې باوجود چې دی نو هغه شیز په
اکویلیبریم کې نه هغه جوړي او په نان یونیفارم سپیډ باندې جوړي نو داسې کېدلی شي. دا دواړه یو د پین دا مثال شو یا د کتاب مثال او یو د سټرنګ مثال شو یا ډیبرۍ کولاوه مونږ نو ډیبرۍ نه خو بوتل سره کولاوه نو هغه مونږ یو دا ګوته داسې کوو او دا ګوته داسې کوو نو فورسز چې دي ایکول اپوزیټ دي یو بل کینسل کړي خو هغه چیز بیا هم جوړي ایکویلیبریم کې نه نو دا د دې سوال جواب شو. اووم نمبر کې وایي چې په رسۍ باندې چې کسان ګرځي هغو ځان سره راډ ولې وړي هغه داسې رسۍ ځوړنده کړي که نه یو سیټ ته بل سیټ ته او په دې باندې کس روان وي نو ده سره اوږد راډ نو دا راډ د دې دپاره وړي که نه چې یو دا راډ د ښکته نیولی لګي د عام دغه چې دی سنټر اف ماس دلته کې دی نو دی چې دا راډ ونیسي یو لږې ښکته کړي نو سنټر اف ماس د ده څه شي ښکته شي نو چې څونه سنټر اف ماس موږ په سټیبیلیټي کې ویلي وو چې څونه سنټر اف ماس ته بیس ته نږدې کې هغه نو سټیبیلیټي زیاتېږي نو یوه دا خبره شوه. بله دا خبره ده چې که فرض که ده سره دا دغه نه وي راډ نه وی که نه او د ایله معمولي د دې رسۍ نه یا اخوا شوی وی یا د خوا شوی وی د سنټر اف ماس په ځمکې ته دغه شوی او ویټ په د وجې به دی ښکته تللی نو بس چې د سره دا رسۍ ده نو که دی لږ دې خوا هم شي نو ټارک پې داسې زیات شي نو دی داسې چلو کړي چې دا رسۍ دا دغه چې دی دا لکړه دا اخوا طرف ته کړي چې اخوا طرف ته کړي نو هغه ټارک چې دی هغه پې زیات شي بس نو دا ټارک زیات شي اول نو بس هغه زیات شي د دواړو طرفونو وال ټارک چې دی هغه بیلنس شي نو دا په دې وجه باندې دی دا رسۍ ځان سره ګرځوي ساري رسۍ نو دغه لکړه. Why does wearing a high-heeled shoes sometimes cause lower back pain؟ وایي دنګو پوندو والا پیزار چې مونږ واغوندو که نه نو دا زمونږ ملا باندې درد راولي نو دا ولې نو ګورئ داسې چل دی چې دنګو پوندو والا پیزار مونږ واغوندو که نه نو یا جنکۍ واغوندي نو هغه داسې کېږي چې زمونږ عام دغه چې دی که نه سنټر اف ماس هغه نامې سره یې ټیک شو نو چې مونږ عام پیزار یي که نه نو زمونږ د سنټر اف ماس نه چې کوم لاین راغلی هغه بالکل زمونږ په خپو کې دننه یي نو مونږ دا ویلي چې سنټر اف ماس لاین په باډي کې دننه یي نو دا شیز به په ایکویلیبریم کې نو اوس چې دا ته داسې دنګ شنو واغوندې نو دا څه وشي دا انسان لږ ټیلټ شي چې دی لږ ټیلټ شي نو سنټر اف ماس څه وشي د ده نه بهر ته لاړ شي د ټو دیزې ته راورسي که نه هغه لاین چې دی هغه دیزې ته راورسي نو چې هغه دلته راورسي نو دی بیا کوشش کوي چې زه دا واپس دننه کړم نو دی لږ شاته کېږي مطلب د ټول د دې پوندې د وجې دی مخکې شوی او دی خپل سټیبیلیټي دپاره شاته کېدل غواړي نو هغه یو ټویسټینګ حرکت پکې پیدا شي او په دې وجه د په ملا باندې درد راشي. Why is it more difficult to lean backwards؟ دا هم دغه خبره ده چې کله مونږ مخې ته راځو که نه عام لکه رکوع چې خلک کوزیږي نو دا سنټر اف ماس چې دی دا خو دلته دی او خپې اوږدې دي نو چې مونږ مخې ته کېږو نو سنټر اف ماس بس لږ دلته راشي خو بیا هغه لاین په دغه کې دننه راځي په خپې کې دننه لکه په باډي کې دننه خو که فرض که مونږ شاته طرف ته ځو نو خپه دا ده چې دی لږ مونږ شاته لاړ شي نو سنټر اف ماس د باډي نه بهر ته وځي چې سنټر اف ماس مطلب سنټر اف ماس نه چې کوم لاین راغلی دی که نه ځمکې ته دا د باډي نه بهر ته وځي چې دا د باډي نه بهر ته وځي سټیبیلیټي ختمه شي نو بیا مونږ ارتاویږو نو په دې وجه باندې شاته کېدل چې دی دا مشکلي او که فرض که مونږ د خپې داسې اوږدې نه وی که نه نو بیا مخې ته تلل هم که مونږ ټول داسې یوه نیغله کړی نو بیا به مونږ له مخې ته کېدل هم ګران خو زمونږ د خپې اوږدې نو هغه که مونږ داسې هم شو خو سنټر اف ماس هغه لاین چې دی هغه بیا هم په خپو کې په باډي کې دننه راشي نو مخکې کېدل مونږ ته اساني که اکثر خلک فرض که تو څوک په دې خپو په دې ګوتو باندې وردېږي که نه نو بیا دی مخکې کېدی هم نشي ځکه چې سنټر اف ماس ډایرکټ بهر ته. لسم نمبر کوېسچن دی چې کله مونږ یو باډي باندې صرف یو فورس لګو نو دا ټرانسلیشنل او روټیشنل موشن دواړه پکې پیدا کولی شي نو بالکل پیدا کولی شي کله چې مونږ سنټر اف ماس نه هاخوا فورس ولګو لکه دا مونږ
په دې پین باندې فورس ولګو په دې ځي که نه سنټر اف ماس د دې دا دی که نو که سنټر اف ماس باندې موږ ولګو نو دا به یو لاین کې ځي خو که دا موږ دلته ولګو نو ګورئ هم دې کې روټیشن راغی او هم په دې کې ټرانسلیشن راغی نو بالکل داسې کېدلی شي. نو دوه فورسز دي چې هغه یو شان ټارک پروډیوس کړی دی نو د دوی میګنیچیوډ به یو شانتي نو د دوی میګنیچیوډ یو شان کېدلی هم شي او کېدلی هم نه شي ځکه که نه چې ټارک په دغه باندې ډیپینډ کوي په مومنټ آر نو په فورس او په مومنټم دواړو ډیپینډ کوي. نو فرض که موږ سره یو فورس دی که نه هغه دا د 5 ووټ نه پر 2 میټر فاصله باندې لګېدلی دی او دا 4 نیوټن دی نو او بل فورس دی هغه موږ سره په 4 میټر فاصله باندې لګېدلی دی او هغه موږ سره دی 2 نیوټن. ټیک شو. نو ګورئ ټارک چې دی هغه دې طرف ته هم ټارک چې دی هغه دې طرف ته هم 8 نیوټن میټر شو او ټارک چې دی هغه دې طرف ته هم 8 نیوټن میټر شو خو فورسز چې دي نو هغه دواړه سیم نه دي نو ضروري نه ده چې سیم دي. ټیک شو. دا یو نیومریکل کوېسچنز دي په دې کې به زیات تر کلاک وایز ټارک برابر دی د اینټي کلاک وایز ټارکس په هغې باندې به دا کېږي. نو اولنی کوېسچن دی چې یو دروازه کولا وهلو دپاره 15 نیوټن فورس اپلای شو په 30 ډیګري انګل باندې نو وایي د دې فورس ورټیکل او هریزنټل کمپوننټس معلوم کوي. نو د دې معلومولو لپاره موږ سره ریزولوشن اف فورسز موږ ویلو او هغې نه موږ دوه فارمولې راویستې وي او هغه دا وي چې موږ سره فورس چې دی هغه 15 نیوټن دی او انګل چې دی هغه موږ سره 30 ډیګري. ټیک شو. نو د دې فورس ایکس کمپوننټ معلومول چې موږ نو هغه اف کاس تیټا برابر دی نو اف موږ سره دی 15 او کاز اف 30 ډیګري. ټیک شو. نو کاز اف 30 په کالکولیټر هم تاسو معلومولی شي تاسو لې په کتاب کې هم راکړی دی 0.866 برابر دی نو موږ سره اف ایکس برابر شو د 13 نیوټن او اف واي چې دی نو هغه موږ سره برابر دی د اف ساین تیټا اف چې دی موږ سره 15 دی او ساین اف 30 ډیګري نو ساین اف 30 چې دی موږ سره برابر دی د 0.5 نو د دې نه موږ سره راغی 0.7.5 نیوټن. دا اولنی سوال جواب شو. ټیک شو. دویم سوال کې موږ ته وایي چې یو انجن کې موږ ډبرۍ لګو نو هغې دپاره 40 نیوټن میټر ټارک پکار دی او تاسو 25 سینټي میټر رینچ استعمال کو نو په دې به تاسو څونه فورس لګولی. نو ګورئ ټارک یې موږ له راکړی او دغه یې موږ له راکړی مومنټ آرم موږ له فورس معلومول دي. دا یو رینچ دی په دې باندې موږ دا ډبرۍ پې لګوو که نه نو په دې ډبرۍ باندې موږ 40 نیوټن میټر ټارک اپلای کړی دی او دا فاصله چې ده دا موږ سره ده 0.25 میټر 25 سینټي میټر ده که نه نو 25 سینټي میټر برابر دی 0.25 میټر او دلته کوم فورس چې دی نو هغه موږ ته نه دی معلوم نو موږ ته پته ده چې ټارک برابر دی د فورس ملټیپلایډ بای ډسټنس. اوس ټارک موږ سره شتي ډسټنس موږ سره شتي نو فورس برابر شو د ټاو ډیوایډ بای ډي نو ټارک چې دی هغه موږ سره دی 40 او ډي چې دی هغه موږ سره 0.25 نو فورس چې دی هغه موږ سره شو 160 نیوټن. د دې د کولاوال لپاره 160 نیوټن فورس پکار دی چې په 0.25 میټر رینچ موږ کولاوو. نو دریم نمبر کوېسچن چې دی هغه موږ سره دی چې سنا چې د هغې ماس 43 کیلوګرام دی هغه 1.8 میټر باندې ناسته ده د سیسا د منځ نه که نه او فیس چې دی د هغې ماس 52 کیلوګرام دی او دا سنا بیلنس کول غواړي نو دې به څونه لرې کینی نو چې دې بیلنس کول غواړي دی مطلب سنا چې کم ټارک پروډیوس کوي نو هغه ټارک به په فیز هم پروډیوس کوي نو هله به بیلنس کېږي د دواړه. نو ګورئ موږ سره چې ده که نه دا یوه جنۍ چې ده سنا دا په دې فاصله باندې ناسته ده 1.8 میټر فاصله او د دې ویټ چې دی ماس چې دی 43 kg دی. نو دا بله جنۍ چې دی هلک چې دی د دې طرف ته ناست دی او د وزن چې دی 52 kg دی نو دی به په څونه فاصله باندې ناست دی دی به په څونه فاصله باندې ناست دی
چې دا ټارک د دې ټارک برابر شي نو موږ به دا ټارک 1 واخلو دا به ټارک 2 واخلو نو موږ برابرول غواړو اوس ټارک 1 د ټارک 2 ټارک 1 چې دی هغه برابر دی د W1 D1 ټیک شو او ټارک 2 چې دی هغه برابر دی د W2 D2 نو W1 چې دی که نه هغه دغه برابر شو د MG برابر دی که نه نو M چې دی موږ سره دی 43 او G 9.8 دا برابر شو د 52 او ضربې 43 ضربې 9.8 دا موږ سره W شو او D چې دی هغه موږ سره دی 1.8 او دا به برابر شي د 52 ضربې 9.8 او ملټیپلایډ بای D2 نو اوس به دا ټول موږ یو بل سره ضرب کو او دا پسې دی خوا راواړو او تقسیم به یې کړو نو موږ سره به څه معلوم شي D2 نو D2 برابر شو د 43 ضرب 9.8 ضرب 1.8 او تقسیمی 52 ضرب 9.8 نو D2 موږ سره برابر شو د 1.48 نو دغه بل پیس چې دی چې په 1.48 فاصله باندې کینی نو دی به د بیلنس کی دا موږ سره انسر شو څلورم نمبر کوېسچن دی دوه ماشومان دي یو 300 نیوټن دی یو 350 نیوټن دی او دا د سیسا په اخرینی سرونو ناست دي چې دا سیسا 6 میټره ده او دا بالکل په منځ باندې ایښودی شوې ده په پایوټ نو دریم ماشوم به کوم ځای کې کینی چې دا سیسا په ایکویلیبریم کې شي د دریم ماشوم وزن چې دی نه هغه 250 نیوټن دی نو د دې د ویستلو دپاره دا بیا هغه خبره راځي که نه کومه چې موږ وکړه چې کلاک وایز ټارکس باندې انټي کلاک وایز ټارکس برابري نو دا موږ سره یو سیسا ده دا ټوټل چې ده 6 میټره ده او د پایوټ بالکل په منځ د دې دی نو د دې پایوټ نه دې طرف ته 3 میټر فاصله شوه او د دې پایوټ نه دې طرف ته 3 میټر فاصله شوه ټیک شو اوس دې طرف ته چې کوم ماشوم دی نو د هغه وزن 350 نیوټن دی او ویټ او دې طرف ته چې کوم ماشوم دی د هغه ویټ چې دی نو هغه 300 نیوټن دی نو اوس دا ټارک خو زیات دی که نه او دا ټارک کم دی نو هغه دریم ماشوم چې دی هغه به دلته کیني نو دا ټارک او دا ټارک به بیلنس شي خو د هغه دغه موږ ته معلوم دی ویټ یې موږ ته معلوم دی هغه دی 250 نیوټن خو د هغه ډسټنس چې دی هغه موږ ته نه دی معلوم نو موږ سره به ټارک 1 برابر شي د ټارک 2 پلس ټارک 3 ټیک شو نو چې دا د دې برابر شي نو دا څه شي بیلنس به شي نو ټارک 1 چې دی هغه موږ سره برابر دی د 350 ملټیپلایډ بای 3 ټارک 2 چې دی هغه موږ سره برابر دی د 300 ملټیپلایډ بای 3 او ټارک 3 چې دی هغه موږ سره برابر دی د 250 ملټیپلایډ بای دا پلس دی صحیح ده ملټیپلایډ بای D3 ځکه چې دا ډسټنس موږ معلومو دا کلاک وایز ټارکس شو او دا انټي کلاک وایز نو کلاک وایز د انټي کلاک وایز موږ برابر واخیستو نو 350 له چې په 3 کې ضرب ورکړي دی نه 1050 راغی او دا نه 900 راغی او دی نه جمع 250 انټو D3 راغی نو اوس چې D3 موږ معلومو نو دا به دې خوا راواړو دا به شي 1050 ماینس 900 او دا په ضرب کې دی دا به شي تقسیم کې دا چې تاسو په کیلکولیټر وکئ دې نه به تاسو سره انسر راشي 0.6 میټر نو دا ماشوم چې دی به تاسو په 0.6 میټر باندې کینوئ نو د دې طرف ټارک او د دې طرف ټارک به د یو بل سره برابر شي پنځم نمبر کوېسچن کې موږ ته وایي دوه ماشومان دي چې هغه د دروازې په مخالف طرفونو باندې زور لګوي او پرپنډیکولر زور په دوی لګوي یو ماشوم په 20 نیوټن فورس باندې زور لګوي او د هینجز نه په 0.6 میټر فاصله او دویم ماشوم چې دی هغه په 0.5 میټر فاصله باندې فورس لګوي نو دا فورس به څومره چې دا ډور چې دی دا د ګرځېدو نه منع کي نو ګورئ دې کې دا یو قسمه ټارک پروډیوس کوي بل قسمه ټارک پروډیوس کوي یو کلاک وایز بل انټي کلاک وایز
نو مونږ به بیا هغه وکړو چې کلاک وایز ټارک په د انټي کلاک وایز ټارک برابر واخلو. نو یو ټارک کې مونږ سره فورس او ډسټنس شته بلکې مونږ سره ډسټنس شته نو فورس به مونږ سره معلوم شي. نو اسانه طریقه ده. ګورئ یو دا دروازه ده که نه، دلته کې یو ماشوم، دا مونږ سره فرض کړه دروازه ده، یو ماشوم چې دی نو هغه F1 20 نیوټن فورس لګوي او په څونه فاصله؟ په 0.6 میټر فاصله. او بل ماشوم چې دی هغه په اخوا طرف ته فورس لګوي او هغه موږ ته فورس نه دی معلوم او د هغه فاصله چې ده نو هغه د 0.5 میټر. نو هسې تاسو سوچ وکئ چې کوم دا فورس 20 نیوټن دی، فاصله 0.6 ده، دا فاصله کمه ده، دا فورس به زیات ځکه چې ټارک موږ سره نو ټارک 1 به برابر د ټارک 2. ټارک 1 چې دی هغه 20 ملټیپلایډ بای 0.6 شو او ټارک 2 چې دی نو هغه F2 ملټیپلایډ بای 0.5 شو. نو F2 چې دی هغه موږ سره برابر شو د 20 ملټیپلایډ بای 0.6 او ډیوایډ بای 0.5. نو F2 چې دی هغه موږ سره راغی 24 نیوټن. نو دا ماشوم به 24 نیوټن. ګوره د ده نه زیات شو ځکه چې مومنټ آرم یې کم دی. نو دې باندې تاسو سوچ وکړئ دا اسان شونې دي. صحیح ده. یو اګزامپل چې تاسو په دې باندې صحیح ځان له حل کړو نو دا ټول بیا پکې هېڅ هم نشته. شپږم نمبر کوېسچن کې موږ ته دا وایي یو کرین دی چې د هغې دغه چوته یو ماس چوته چې هغه ماس 1500 kg دی او دا د اکسس نه 20 میټر فاصله باندې دی، یعنی مومنټ آرم چې دی هغه 20 میټر دی او چې کله دی دا شیز وچوت کړي نو بیا دا مومنټ آرم 12 میټر ته راشي. نو په اوله کې تاسو مومنټ معلوم کړئ او په دویمي کیس کې هم تاسو مومنټ آف فورس او یا ټارک یو شی دی. ټیک شو. نو ټارک چې دی هغه موږ سره برابر دی د فورس ملټیپلایډ بای ډسټنس که نه یا مومنټ آرم. نو فورس چې دی موږ له ماس راکړی دی او دا ویټ په ده باندې د اصل کې موږ به ویټ معلومو. نو دې له 9.8 کې ضرب ورکړو دی نه موږ سره ویټ راشي، بیا به په دې کې ضرب ورکړو دی نه موږ سره ټارک راشي او دغه شانتې به بیا دا دویم وکړو. نو موږ سره شپږم نمبر چې دی هغه داسې شو چې دا یو کرین دی او د نه ماس دی 1500 kg. ټیک شو. او د مومنټ آرم اول کې دی 20 میټر. نو ټارک 1 چې دی هغه به موږ معلوم کړو، موږ سره شي 1500 ضرب 9.8. ټیک شو. دا موږ سره ډبل شو. صحیح ده. او مومنټ آرم چې دی موږ سره دی 20. نو اولنی ټارک چې شو موږ سره شو 294,000 نیوټن میټر او دویمه ټارک چې دی نو هغه چې دی د مومنټ آرم خپل اوس وړوکی کې څوکي بارې کې. صحیح ده. 12 میټر او وزن چې دی هغه قشته دی 1500 میټر. نو ټارک چې موږ معلومو نو بیا ډبلیو او ډي دی که نو ډبلیو د ام جی برابر دی، دا به شي 1500 او ضرب 9.8 او ضرب 12. دې موږ سره راغی 176,400 نیوټن میټر. دا شپږم نمبر کوېسچن حل شو. تاسو ته څه مسئلې ما خو زر حل کړو دې دپاره چې اسان او ټول یو شانتي وو. نو ما ایکسپلین دونه نه کړو او دا مخکې په دې سبق کې مونږ ایکسپلین کړي هم دي، دونه خاص په دې کې څه شته نه. تاسو اګزامپل یې ځان له وکئ، یو اګزامپل باندې صحیح پوه شئ په دې ټول شو نو تاسو ښه په اسانه باندې پوه شئ. انشاءالله سبا بیا ګریویټیشن چپټر شروع کوم. آی پورې الله حافظ.